ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه ده او د الله جل شانه د عرش وظیفه ده. او د های عرش نه چې کوم د الله تعالی وتلی کلام، د الله تعالی وتلی خبرې، سورة الطه کې دا آیات دی: الرحمن علی العرش استوى. یعنی رحمان ذات چې دی محترمو، دا په خپل عرش باندې هغه جلوه افروز دی، څنګه چې د الله جل شانه د ذات سره مناسب وي. موږ په دې کې دا ګمان نشو کولی چې الله تعالی به څنګه عرش پیدا کړی وي او څنګه به پې الله جل شانه استوا وي. محترمو، دا سوچونه به نه کوئ، بلکې د دې آیات دا وظیفه او که صرف دغه درې الفاظ دي: الرحمن علی العرش استوى. محترمو، یو ورځ وظیفه ده، ستاسو کم حاجت وي، کمه پریشانی وي، هغه به الله جل شانه انشاءالله په ګرانټۍ سره پوره کوي. ډېر خلک داسې وایي چې زمونږ وظیفې نه قبلیږي. محترمو، نو په دې باندې تاسو خفګان مه کوئ. بعضې وخت کې الله جل شانه د انسان مصلحت ته ګوري، د انسان ارمانونو ته ګوري، د انسان خیر چې کم کار کې وي هغې ته ګوري. محترمو، مو تاسو خو صرف غواړو چې زمونږ حاجت پوره نشو، لیکن رب العالمین د انسان هغې حاجتونو ته ګوري چې کم حاجت کې د خیر دی، کم کې د فایده شته، کم کې نشته دی. یا یو کار ډېر وخت پس وشي، هغې کار کې محترمو الله تعالی زمونږ دپاره خیر واچوي. نو تاسو نا امیدي مه کوئ، بلکې وظایف کوئ، او یو ورځ به داسې راشي چې انشاءالله د الله جل شانه چې کم عرش دی او په عرش باندې کم الله جل شانه استوا دی، محترمو د الله جل شانه به زموږ ستاسو حاجتونه په دې وظیفې سره پوره کوي. رب العالمین ډېر زبردست او قدرت والا ذات دی، خو لیکن ما تاسو ته د غوښتلو طریقه نه راځي. دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس ډېر په سکون او آرام سره وکئ، ډېر په اطمینان او ډېر په ښکلي انداز سره به یې وکئ، په یکسویۍ او تنهایۍ کې به یې وکئ. محترمو، الله جل شانه به مو سره حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترمو او قدرمندو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله مو دغه رنګې خوشحاله او باد ساته. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو تمام حاجتونه پوره کړي، تمامې پریشانۍ د الله تعالی د هغوی ختمې کړي. ډېرو عزتمندو مسلمانانو، وظیفې خو ډېرې زیاتې دي او قرآن هم د وظیفو نه ډک دی، بلکې قرآن خو د مؤمنانو دپاره شفا دی. او قرآن خو د الله تعالی یو داسې کتاب دی محترمو چې د مسلمان دپاره د هغې کې د هر حاجت دپاره صورتونه دي، د هر مشکل دپاره صورتونه دي. محترمو، تاسو به ډېر کړي هم وي، لیکن نن چې کوم د رحمان وظیفه ده د عرش، محترمو هغه دا رنګې وظیفه ده: الرحمن علی العرش استوى. یعنی هغه رب په عرش باندې استوا دی. محترمو، دا په سورة الطه کې د وړوکی آیات دی. دا آیات په تاسو د خپلو پریشانو دپاره وایي، د خپلو بیمارو دپاره یې ویلی شي. بیمارانو ته به هم الله جل شانه صحت ورکوي، او قرضدارو ته به هم قرضونه الله تعالی پوره کوي. محبت کوونکو ته به هم الله جل شانه خپله مینه ورکوي. چا حاجتونه دي هغوی ته به هم الله جل شانه حاجتونه پوره کوي. په دې وظیفې سره انشاءالله تاسو یقین وکئ او دا د الله تعالی د رضا دپاره شروع کړئ. طریقه یې دا د محترم مسلمانانو، د ماسخوتن لمونځ مو وکړو، لږه حصه تېره شوه د ماسخوتن، هره ورځ چې کوئ، دا پکې نشته چې د جمعې په شپه ده او د زیارت په شپه ده. هره شپه چې تاسو ته فارغه وي دا وظیفه ځان له شروع کړئ. ماسخوتن لمونځ مو وکړو محترمو، بیا تاسو به یوازې والي کې کښېنئ، تنهایۍ کې، او 2 رکعته به صلات حاجت مونځ وکئ، ځکه مونځ هم د عرش نه الله جل شانه را لیږلي دي. په تحفه کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي. نو دواړه تحفې یو ځای شي. یو خو د هغې رب وظیفه ده چې په عرش باندې استوا دی، یو د هغې عرش نه الله جل شانه رحمان ذات ورکړی شوی مونځ، هغه محترمو په دې طریقه به وکئ. 2 رکعته صلات حاجت مونځ، د هغې نه پس په محترمو درود شریف ووایئ چې څو پیرې تاسو ویلی شئ. د هغې نه پس به دا وظیفه چې تاسو څو پیرې وکړه، 314 پیرې کوئ، 1111 پیرې کوئ، هر څومره چې کوئ دا به وکئ. بیا به ډېر فریاد او ژړا سره د رب العالمین په دربار کې لاسونه پورته کئ چې کریمه ربه، یا رحمانه ربه، چې ته په عرش باندې استوی،
زما د حاجت ته کن فیکون شه. ای مالک الله، ستا نه څوک پوښتنې والا نشته دی، ستا سره څوک مقابل نشته دی الله، ستا څوک مثل او مثال والا نشته دی الله. الله زما دا حاجت پوره کړي. انشاءالله چې یوه شپه مو کړه، که یوه کې پوره نه شو بله وکئ، دوه دریو شپو کې وکئ، انشاءالله حاجتونه به الله جل شانه د خپل در نه پوره کړي. هغې در نه چې کوم در کې کمی نشته، هغه رب سره د خزانو دومره ډکې دي چې هغه خزانو نه د غوښتلو چې څومره څوک غواړي الله تعالی ورته ورکوي. محترمو، انشاءالله تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته کوو د الله د رضا دپاره. الله جل شانه د زړه ارمانونه پوره کړه. الله تعالی دې ستاسو ته ښکلې رشتې درکړي، ستاسو د قرضونه الله تعالی ختم کړي، ستاسو د مسلې الله تعالی ختم کړي. تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته کوو. انشاءالله العزیز یوه ورځ به الله تعالی راولي چې دا حاجتونه به الله تعالی زموږ پوره شي او زموږ زندګۍ به په خوشحالو باندې شي. جزاک الله خیره.